بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زمونږ وظیفه ده د سورة توبې چې کوم آخري 2 آیتونه دي د ډیر زیات پاورفل او ډیر زیات بهترین آیتونه دي. یاد ساتئ چې کوم بندگان د آیتونه د دې وظیفه کوي الله پاک د انسان ته هغه څه ورکوي چې کوم څه محترمو د انسان ته لامل نه وي. فرمایي چې د آیت مبارکه چې کوم دی دا ډیر زیاته د قوت والا دی او کوم سړی د هر مانځنه بعد 2 پیرې د آیت مبارکه وایي نو فرمایي که را سړی کمزوره وي الله پاک به را سړی طاقت ورکړي. د دې سړي کو په معاشره کې عزت نه وي نو الله پاک به له ډېر زیات عزت ورکړي او هر سړی به ورته د قدر په نظر باندې ګوري. فرمایي که دا سړی چېرته قرضدار وي الله پاک به له قرض ختم کړي. دغه رنګ یو سړی داسې دی چې هغه قرضدار نه دی خو دا وظیفه کوي نو الله پاک به د قرض نه نجات ورکړي دی به قرضداره کېږي نه. دغه رنګ یو سړی په غمونو کې دی مصیبتونو کې دی او دغه رنګې تنګي را به د باندې نو دا آیات مبارکه دی د هر مانځنه بعد 2 پیرې وایي انشاءالله الله پاک به د ټولو غمونو دردونو نه دا به په امن کې کړي. یو انسان داسې دی چې د هغه د رزق مسله ده او رزق یې تنګ دی او دغه رنګ ډېر زیاته تنګ دستي تېروي نو فرمایي که دی دا آیتونه وظیفه کړي انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک بوله د رزق د غیب نه بندوبست وکړي. یو سړی په پاکستان کې په جیل کې دی یا بل ملک کې په جیل کې دی یا بل کې په جیل کې دی او دی را کولاویږي نه نو که دا وظیفه 41 ورځې وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به د جیل نه در خلاص کړي. یاد ساتئ چې څومره مالی مشکلات دي د ټولو دپاره ډېر زیات زبردست آیات دی. بعض ځایونه داسې وي چې هغه مقدمو کې په لانجو کونجو کې راګیر شوي وي نو دغه رنګې د مقدمو نه د نجات دپاره د آیت دا ډېر زیات پاورفل دی. یو سړی داسې دی چې هغه د دشمن په قید و بند کې دی او دغه رنګې دشمنانو تړلی دی په جیل کې ورچولی دی او هېڅ لار د خلاصي ورته نه میلاویږي نو که دا آیتونه محترمو دا وظیفه کې انشاءالله العزیز الله پاک به ورته د دشمن نه نجات ورکړي. دغه رنګ یو سړی او هغه د دشمنانو په جیل کې محترمو دا پروت و چې ورته ویل تاسو د سورة توبه د آیتونه ووایئ نو هغه د سورة توبې د آیتونه یې ولوستل د هغې نه بعد چې دی په کومو زنځیرونو باندې تړلی شوی دغه زنځیرونه په خپله محترمو دا وایي کولو شو. دغه رنګې دغه زنځیرونه دا ټول دا کولو شو او زه د هغه ځای نه په خیر په عافیت باندې زه خپل کور ته رالمه. د سورة توبې د آیتونه چې کوم دي دا ډېر زیات زبردست دي. فرمایي چې یو سړی داسې دی چې هغه ته رشته نه میلاویږي نو د رشتې دپاره خو بلکل زبردست او بلکل اعلی دی او پاورفل دی. دغه رنګ یو سړی داسې دی چې هغه په ټینشن کې دی نو د ټینشن نه د نجات دپاره ډېر زیات زبردست آیت دی. نو مطلب دا شو چې څومره بیماریانې حل کو دي څومره حاجتونه د حل کو دي چې څومره څه دي د ټولو دپاره د سورة توبې د آیتونه د ډېر زیات زبردست دي. او پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې کوم سړی سر د آیتونه وپیرې ووایي او کوم سړی ماښام یې وپیرې ووایي نو فرمایي چې ټوله ورځ کې به الله پاک د انسان لپاره کافي شي. په دې کې یو ټکی دی حسبي الله الله پاک زما لپاره کافي دی. مخکې وایي چې وعلیه توکلتو زه په الله پاک باندې توکل کوم. یو ورور داسې وایي چې دا آیت ما ولوستو ما دې آیت سره دوستي وکړله نو وایي الله پاک زما د زړه مرادونه دا پوره کړل. او فرمایي چې په 26 محرم باندې څوک د آیت ولیکي او داسې پلداره ونه وي میوهداره ونه وي
او دا اولی کې په حق را ځوړن کې نو څومره مرادونه د خلکو وي دا به ټول محترم او دا پوره شي نو راځي چې وظیفه طرف ته زمونږ وظیفه دا سره د سوره توبه اخري چې کوم دو آیاتونه دي نو سحر و پیری او دغه رنګه ماهام و پیری چې څوک دا وای ان شاء الله العزیز دا څومره په وای چې ما ویلي د الله پاک به د ټول فائدې د دوی لور کی نو راځي چې د آیت طرف ته آیت دا سره بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم